په مسلمانو باندې اور بل دی، ټوټې ټوټې شو، مکمل خاندانونه ختم شول. خو زمونږ مسلمان صرف تر یوې چغې پورې محدود دی. وبای ته نور څه نشي کولای، عملی طور باندې خو د مشرکینو بایکاټ وکړه که نه، د دشمنانو بایکاټ خو وکړه که نه. بحیثیت یو دکاندار دا پروډکټ له ځان نه لرې کا، بحیثیت یو ګاهک دا پروډکټ ماله، بس دا زما جهاد دی، دا زما وس رسي، ما نور وس نه رسي. خو افسوس دا دی چې نن مونږه دا هم نشو کولی. نبی پاک صلی الله علیه و آله وسلم فرمایي ای ما صحابه یوه داسې زمانه را روانه ده، څه داسې خلک په دنیا ته راشي چې دوی به الله نه تښتي، دوی به شهادت نه تښتي، دوی به دین باندې ځان قربانولو نه تښتي. عرض کی قربان ولې به تښتي؟ وایي ځکه به تښتي چې دوی ته به دنیا زندگی خوند ورکوي.